کلام بیانات دي خبره د ربوبیت وا چې خلق د الله ربوبیت تراشي چا د مالدارو ربوبیت مانو چا د روحانيات ربوبیت مانو د اوهام ربوبیت مانو څوک د اوهام شکار شوی او څوک د مادیات شکار شوی چې اوهام وبسي شو خرافات وبسي شو او څوک چې کمنو مادیت تلاړل داغه په روح کې اړو تر اخیره نه لا هغه نه چې کمنو زناور جوړ شو زناور جوړ شو الله رب العزت تکریم د انسانیت کوي ربوبیت قران ذکر کړی دی ربوبیت تکوینیم د الله دی او ربوبیت تشریعیم د الله دی سورۃ آل عمران سالور په تمایات کې وایي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل تبر ابن وایو انسانان ټول په انسانیت کې یو شان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قبیله تلاړو ناغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل و انت سیدنا ته زمونږه سید انت سیدنا ته زمونږه سید سردار نبی علیہ السلام ته وی بل سید هو الله هغه سید د رب په معنا غوښتو سید د رب په معنا غوښتو نبی علیہ السلام ته وی نه رب الله دې سید الله دې الله دې فبل مقول ولكن اكرموا اخاكم د خپل رور عزت کوي نبی علیہ السلام ځان ته داغي رور وي ولكن اكرموا اخاكم نبی علیہ السلام په انسانیت کې طبقائی نظام ختم کو چې طبقاتی نظام نشتا چې یو انسان دی ربي او نور دی داغه غلامانی نور دغه غلامانی اعلان وکړو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو لبا من درب حیثیت نور کو نو پیرلا نو مولالا دویلو منگا در ربوبیت حیثیت نور کو چاگل حاکم مطلق شی اغل حاکم مطلق شی او اغل نور دغه غلامانی دا طبقاتی نظام بنوی چاگل یو تا رب ویل شی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 کی وہی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا من دون الله ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا من دون الله فرشتو انبیاء ته رب وینا نه کوي چې دایله حیثیت در رب ور کوي دارنګي سورۃ توبہ آیت نمبر 31 یو دیرشم کی وئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دای خپل مليانو پیرانو لا درب حیثیت ور کړو هغه ته مطلق ویلیو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی مونږ هغه ته ارباب نو ویلی مونږ ته خدایان نو ویلی مونږ ته سجدي نه وکړي نبی علیہ السلام تو فرمایل چاگئی وکم حلال حرام کو نو تاسو به حرامو کنا بیدا خو بم کول وی چاگئی وکم حرام دا الله حلال کو نو تاسو به حلالو کنا بیره چې دا بم کولو نبی علیہ السلام توی فذلک الربوبیہ فتلک الربوبیہ دا ربوبیت داو چې دا اغل الله حلالي او هغه در باندې حرام کی او توي بتا به حرامي دا الله حرامي او هغه الله حلال کی او توای چې سیدا دا ربوبیتو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله رب صرف او صرف الله دی بیرانو مليانو تبار اپنا وای دا ربوبیت تشریعی لپاره الله انبیاء را لګلیو الله رب العزت کتابونه را لګلیو دا د الله تربیته د دې وجنا د قران کریم د نزول بځای کې الله صفات رب ذکر کړي دا ربوبیت تشریعی وی لکه سورۃ اعراف 3 نمبر آیات کی ہوئی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا الله تربیتی پروگرام دی دا الله رب العزت تربیتی نظام الله د اسمان نه را لګلو د اسلام د تربیت پروگرام الله رب العزت را لګلو
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سورۃ رعد کی وہی وکذالک ارسلناک فی امة قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. الله رب العزت تب یو قوم کی امت کی را لګلوي چې تاغی ته الله وحی بیان کی. دا الله رب العزت وحی وت بیان کی وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. قل هو ربی لا الہ الا هو. دا ذات زما رب دی، زما تربیت کوون کې چره هغه الله رب العزت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوه کې غزوه حنین کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کافر نه زغری اغستی هغه کافر نبی علیہ السلام سره هغه جنگ کې ملاړ. ودی اراده چې مقبو عمر نن غاڼه او د نو مسلمانانو پته پکې نه لګي، هر چاته د نوی مسلمان په نظر کتل کېږي. زما پته پکې نه لګي، خلک برابر نوی مسلمان شک کوي او چې مقبو عمر نو نبی علیہ السلام به وښنم. اراده داوا چې لاړو په یو موقع باغی کې ابو سفیان مو چلوبی ځل کې کافرانو به ترتیب جنگ شروع کو او دانی مسلمانان لګ راوستو شو. دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ خلین اوتل بیر نن جوړه جادو کارا شو تاسو سبه غسل نن نه غټي ا کافر وسره خوا کې ولاړو هغه دوی به فیکل کیس لکه خو دې کہانی ماشه لا ان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من حوازن. چې زه د قریشي سړي د قانون د لاندې یم نو دا مې خوخه ده دینه چې زه د حوازنو د قانون د لاندې شم، ځکه دغه نبی عليه السلام پیغمبر نه منلې. دا وایي چې دا د نبی عليه السلام کې خپل نظام دی. ویلا ان يربني رجل من قريش، قریشي مې د قبيله دی چې داغه د غلامای کې داغه د قانون د لاندې نو احب الی من ان يربني رجل من حوازن. یا تربیت د ژوند اصلاح او د ژوند نظام نبی علیہ السلام وی هو ربی. زما تربیت کوون کې زما انتظام چلوون کې الله دی، انتظام چلوون کې هغه ته کمنو الله دی. نو در انسان کامل تربیت دا دی چې هم بدني ضرورت پوره شي او چې کمنو روحاني ضرورت. الله رب العزت ته انسان د تکمیل لپاره او هغه د اصلاح لپاره الله رب العزت نظام را لګلو. بدن د زمکیو دا غي ضرورت هم د زمکیو. دا زمکه سبزی منډای و فروټ منډای و او دا زمکه د جامو صندوقو او د اوبو ټینکای و د تیلو پمپو او چې کمندونو د سینجای پمپو هر څه په زمکه کې روح د باران راغله هغه الله غزام د باران راغله و الله ولا غزام د باران راغله و چې کله انسان صرف زمینی تربیت قبول کی او د اسمان نه چې کوم نظام راغله او هغه تربیت قبول نه کی انسان انسانیت بایلی انسان زناور شي او دا غنه چې کوم انسانیت ختم شي د انسانیت تکمیل هغه په وحی باندې دی او په آسمانی نظام دی او په آسمانی تعلیم دی. د دې وجنه قران کریم کې اقرا بسم ربک الذی خلق الته رب راوړل بسم ربک الذی خلق او د الله تربیت قبل اول د انسان فطری وو ځکه د دې وعده غسل شوی و الستو بربکم قالوا بلا. دا تربیت د انسان فطری دی. دا نور په دبانې بیرونی دباو وي، خواهشات بیرونی دباو دی، اکثریت منل بیرونی دباو دی، زور او زورور منل دا بیرونی دباو دی. دا بیرونی دباو ختم کا انسان په خپل وای چې زړه تربیت د الله مالا
دا الله تربیت قبلهم هغه د کمونو د الله تربیت قبلې انسان چې دنیا ته راغی اولنې ټکي چې الله تعالی له ما در ربنا ظلمنا انفسنا دارنګي چې کله انسان د دې دنیا نه انتقالو کی عالم برزخ ته ډړمبه تپوس پدې نکیږي مر ربک کله انسان په دنیا کې دا الله تربیت قبول کړو اسمان نشر راغله قرآن دې قبول کړو په دې باندې عمل کړو دا نظام منلو او په دې نظام ژوند تیرو نو دیو په قبر کې به اختیار وي چې ربي الله چې قران کریم عملي کړل نه دی عقیده د قران نه ده قانون د قران نه دی نو کله درځي په تسبو وای چې مر ربک زبوتوان چې ربي الله مر ربک زبوتوان چې ربي الله مر ربک زبوتوان چې ربي الله د دې څنګه تلل شي دا به تیر شي دا د خلی ویلو دا دلته پاتې شي دا کته کوزيږي نه دا په دې نه کېږي دا په عمل زوتول د دې سوال پرچا د الله په نظام ژوند تیرول جواب دا دی چې دا الله په نظام ژوند تیر کا دا الله په نظام باندې ژوند تیر کا دا ردی چې کومو سوال جواب دی مر ربک نو دا تربیت قران کریم دویم دلیل راوړو چې تربیت کوونکې الله دی اوم د تکوین او د تشریع تربیت کوونکې الله دی رب العالمین تربیت کوونکې العالم عالمین عالم د الله نه علاوه چې سړي باغې ته عالم وي عالم چې په بل سیز علامه وي دا ټول کائنات د الله رب العزت په وجود علامه ده دا الله رب العزت په وجود علامه ده نو الله رب دې او دا ټول چیزونه نور چې دي دا مربوب دي ټول مربوب دي هغه ته عالم وي دا ټول د الله په وجود او د الله په تربیت علامه ده دا الله په تربیت علامه ده لکه ابن کثیر او صابونی ذکر کړی دي فیا عجبا کیف یوصل الہ ام کیف یجهده الجاهدون ولله فی کل تاریکۃ وتسکینۃ ابدا له شاهد وفي كل شيء له آیۃ تدل على انه واحد پیسنګ به کمنو د الله نه فرمانی کوي سو انکار به کوي زګه چې ولله فی کل تاریکۃ وتسکینۃ ابدا له شاهد پارس کې د الله گواہی موجوده ده وفي كل شيء له آیۃ تدل على انه واحد جمع راوړه زګه قسمونه مختلفو ځنه عالمو د جماداتو ځنه عالمو د نباتاتو نوونو د بوټو ځنه عالم د حیواناتو ځنه عالمو د مائعاتو او ځنه عالمو هغه د ملکوت د فرشتو عالم ځنه جبروتو او ځنه لاهوتو دا مختلف عالمونه او دا هر یو مناسب تربیت کوونکی الله دی مناسب تربیت کوونکی الله دی دا العالمین یو معنا چې دا الله نه علاوه څه دي دا هغه تربیت کوونکی الله دی او انتظام او سمون کې چلون کې الله دی دویم العالمین نه مراد مکلف مخلوق دی چا جنات او انسانان دي جنات او انسانان دي دا غي تربیت کوونکې الله دی درم دا عالمین نه مراد اقوام مختلفه دي اقوام مختلفه مختلف قومونه دي دا غي تربیت کوونکې الله دی دنیا کې دو بلاک دي یو ایست طرف دی بل ویست طرف یو مشرقی بلاک دی او بل مغربی بلاک دی مشرقی بلاک او بل مغربی بلاک د مشرقی مزاجونه ځان لري
او د مغربي ځان لري. دا یو نظام چې دا دواړه بلاکونه یو کی، مشرقي بلاک او مغربي بلاک، دا چې کومنو یو کی، هغه یو کون کې چې دی هغه نظام تربیت د الله دی، رب العالمین. رب العالمین رب الاقوام. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه حیثیت وو. یو حیثیت قومي وو چې نبی علیہ السلام د عربو اصلاح کی، قومي حیثیت وو. دویم د نبی علیہ السلام حیثیت عالمی، بین الاقوامی حیثیت. بین الاقوامی حیثیت چې د ټولې دنیا پیغمبر او ټول دنیا یو کون کې. قران کریم ابتدا کې دویم حیثیت د نبی علیہ السلام ذکر کو، یعنی چې د نبی علیہ السلام میشن او پروګرام دا په یو حد باندې ولاړ نه دی، چې ګینه تر یو علاقې پورې دی. نه باولنی اعلان کې نبی علیہ السلام وایل ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا. اے انسانانو، سالم انسانیت له دعوت ورکو. خپل پروګرام یې وخو او شاول الله رحمه الله ذکر کړو ان الله اراد اصلاح العالم باصلاح العرب. الله رب العزت د سالمی دنیا د اصلاح اراده وکړه او په اصلاح د عربو، په اصلاح د عربو باندې، یعنی اول به عرب سم کی او بیا په عربو باندې نور سمای، عربو باندې نور سمای. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میشن چې دین هغه باندې سر تور سي او ټول دنیا کې به ربوبیت د الله نافذ شي او تربیت د الله بخور شي. نو رب العالمین کې مولانا سندھی معنا کې رب الاقوام، د ټول قومونو تربیت کوونکې او ټول قومونه یو کوونکې. په دې نظام د قران کریم په نظام په دې به ټول یو کېږي او دا د وحدت او د یووالي ذریعہ و. دا چې کومو وحدت الادیان دی. دنیا کې یو مهنت شروع دی چې یو عالمی نظام جوړو، یو عالمی نظام جوړو، باغی میټینګونه کیږي چې دا یو نظامی چې د ټولو ملکونو یو وي او د ټولې دنیا یو نظامی. ذکر دې د وجه نه دی یو بل ته کافر وي او بیا جنگونه کوي. چې د ټولو یو نظامی نه لاندې باندې نو یو حکومت یو قانون جوړو، کله ولا وحدت الادیان نوم کیږي، کله ورته ابراهیمیت وایي، کله ورته الاخاء الدینی وایي، کله ورته ابراهیمی کاز وایي، کله ورته تقارن الادیان وایي، کله ورته تقارب الادیان وایي، تقارب الادیان وایي. دا چې کومو مختلفو طریقو سره هغه لا نمونه دي او ټرم دا هغه دای دی ورسره دا يهودي باغونه کوي يهودي دا سره دی او پاکستان او عربستان دواړه یو بل ته ګوري چې په دې کارت باندې د ښه څوک کوي. پاکستان ګوري چې زمونږ د بازارګای ځای عرب دی، نو کله مخکې د ښه څوک نو مونږ ته آسان شي، مونږ وایو چې عربو چې کړه دی. او عربيان ګوري چې پاکستانو کو نو خبري ځکه اسلامي ملکونو کې اټمی بلاک زوراور چې د پاکستان دی، نو مونږ وایو کده یو کو چې د یو کو بس مونږ سره یو کنه یو ځای یو. نو هغه دې ته ګوري چې ابراهیمی کارت باندې وړوبې د ښه څوک کوي، معاهده ابراهیمی هغه ولنوم کې خو دلته دې کې تشخص د اسلام ختمول دي چې د اسلام امتیاز او د اسلام تشخص او نوم ختم کی، چې اسلام کوم امتیازي شان دی هغه ختمول غواړي. قران کریم په ابتدا د قران کې وی رب العالمین، رب العالمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخیری خطبه کې وی
وی دا عرب او دا عجم فرق ختم او نبی علیہ السلام لقب رحمت للعالمین او وی ویل ان هذه امتكم امه واحده هغه وحدت الادیان قران جوړ کړی دی نبی علیہ السلام اعلان وکړو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم سوادت الادیان کی هغه دا نوې چې ګینې نو بس یو يهودیت هم مسلمان نه نصرانیت هم مسلمان نه مسلمان نه هغه وایي بس دا تشخصات ختم کړي یو ابراهیمیت جوړ کړي ملت ابراهیم او هغه باندې رواني هغه ابراهیمیت قران ویل دا نه یادي ایا خپل شی جوړي د دې لپاره چې تشخص د اسلام ختم شي او اسلام د امتیازي نوم دا چې کندنو ختم شي قران کریم ویل رب العالمین رب الاقوام الله دی نبی علیہ السلام ویل تعالو الى کلمه سواء بیننا وبینکم راځي یو قانون جوړوي تیار دی بس عملی کوي صرف نافذ کوي هغه باندې عمل کوي دا غي بنیادی څه بیان شوی هغه بیان کړی نو رب العالمین رب الاقوام د نبی علیہ السلام دوی حیثیت ذکر کو چې د قومونو او سالم انسانیت یو قوم کې پیغمبر رب العالمین انتظام چلون کې او سمون کې مخلوقاتو ټولو انسانانو الرحمن الرحیم تفسیری روح البیان دې ذکر کړی دی رب العالمین باندې دا الله د ربوبیت لکه نقشه ذکر کړی دا او بیا د انسان نافرمانی هغه لکه ذکر کړی دا بیا وی الله رب العزت ساده سے تربیت کوي لکه چې دا غاړو بل سوکینه ستانه سم چاته راګرځي هر څه دل درکې او ته الله داسې خدمت کوي لکه چې ستا بل رب نه د پردو غوندې معاملې وسره کوي اسی او لوګون ته کې غلطه سجده ولګي بیا چې باروزي نور سکای رب العالمین رب الله دی نو الله رب العزت تربیت قبول کا الرحمن الرحیم دا دریم دلیل ذکر کړي وداوا باندې اول دلیل خالقیت او اولوہیت یواز د الله ومنه الہ الله دی د خدای ټول صفاتونه د الله ومنه ځکه شاغه پیدا کون کړي د نششت کون کړي دوی مومنه ځکه چې هغه الله تربیت کون کړي پالون کړي کمال تر رسون کړي نو څلورم دریم دلیل ذکر کړي رحمانیت د الله ځکه خیرونه برکتونه ورکون کې هغه یک یوازې الله دی فائدہ تر لاسه کون کې او فائدې ډیرون کې هغه الله رب العزت دی نو الرحمن الرحیم مهربانه د الله اختیار کړي او مهربانه کون کې الله رب العزت دی نو صفاتونه د اولوہیت هغه ومنه الرحمن الرحیم رحمت احسان مهربانه ته وایي د زړه سوالو ته وایي خدایي نتیجه دا وی چې باندې سره احسان وکي او مهربانه وکي نو رحمت مهرباني او احسان کول تکی دوارا وړل او مطلب یو دی لکه رحمت دوار کې رحمت دی خو یو کې لږ ټکی سیوا دي رحمان کې ټکی سیوا دي پنځري او رحیم کې سلو دي نو رحمان کې لږ شمول دی او رحیم کې خصوص دی رحمان مطلب عام الرحمت چې دا رحمت هر چاته رسیدلې ده لکه پیدا کول بارانونه اورول نور سپوږمۍ روانه ایمان علم دین قران
دا خاص مهرباني دي دا الله تعالی نور کی یعنی رحمتونه هم دو دي یو تکوینیه او یو تشریعیه عام رحمتونه تکوینیه دي زمکه اسمان نور سپوږمۍ راز او شپه د دین هر څوک پیدا لی کافر دیوم علی مسلمان دیوم علی هندو دیوم علی هر څوک دی دا مهرباني دي خاص مهرباني دي چا د الله شریعت ته قران کریم نے لگا غنو ظاهرو کې پیغمبر ته رحمت ویلی دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قران ته رحمت ویلی دي هدى و رحمت للمؤمنین دا ہدایت ته او رحمت ته تو قران کریم چې دی او دې ته رحمت ویلی دي نو دا قران ارته کې دا رحمت ته دا رحمت ته هر یو حکم نه رحمت ته هر یو حکم رحمت ته کاغه مرزه کله غل نه لاس کټ کولی او کله قاتل نصر والی خدا ټول رحمتونه دي دا ټول رحمتونه دي الله رب العزت رحمت را لګل دي مکه رب سره ذکر کو او سے رحمت سره ذکر کو مکه اشاره وا چې الله بادشاہ دی ستا اصلاح کی کمال ته رسي بس حکم باندې کنه اړه رومنه اوس دا وی چې دا موای چې بل یادر کې زما نقصان نه او زما په کې تاوان نه بلکې دا د الله حکم پتا سراسر رحمت دی سراسر رحمت دی نو د رحمت په عنوان ذکر کو چې دا موای چې دا ما سره زیاتې کوي او مال تکلیف را کوي نه دا سراسر مهرباني ده الله رحمان دنیا او آخرت دواړو ته شامل نه او رحیم صرف آخرت ته شامل نه درم دا الله رحمتونه دو قسم دي یو داسي چای کی تکلیف ومي او دویم داسي چې تکلیف وسره نه تکلیف وسره نه لکه دنیا رحمتونه دي او بدی نو چې ویس کې نو پیشاب وکای ډوډۍ چې اوخري نو باتروم ته وځي کله به ګډه خراب شي کله به در باندې بد راشي دردونه وسره شته او د آخرت رحمتونه داسې دي چې هغه سره درد او تکلیف نشته درد او تکلیف نشته دا الله دوه قسمه رحمتونه دي یو غټ غټ رحمتونه دي او دویم واړه رحمتونه دي دقائق نو رحمان ویل چې ابا ویل چې غټ مې رحمتونه الله کوي غټ نعمتونه الله کوي او د آسان آسان دایره نور ته والا کړی دي نو قران ورپسې رحیم راوړو چې ټول کوونکی الله دی رحمتونه رحمان الله دی چا به ویلو چې دا یو خاص موقع کې وي کله کله په رحمتونو باندې بینو لګي او بیا مهرباني نه کیږي ورپسې رحیم راوړو چې الله همیشه مهرباني کوي همیشه مهرباني کوي رحمان دا صفت فعلی د الله دی او رحیم صفت طبیعی دی مطلب دا چې انسانان حیوانات مخلوقات شته نو الله په مهرباني کوي فعلی دی الرحمن علی العرش استوى مهرباني کوي لګیا دی رحمتي وسعت كل شيء رحیم دا صفت طبیعی دی کدا مخلوقات ټول نو الله رحیم دا نګری چې دی پیدا شو نو الله صفت د رحمت وګټو او چې دی بیا نو بیا الله رحمت نه کوي نه صفت طبیعی الله دی کدا یو کني صفت رحمت صفت د الله دی بل الله رب العزت
رحمتونه دوی یو هغه دي چې دا غي شکل هم نه مهربانه دي لکه چای ډوډۍ او بو صحت د دې شکل نه مهربانه دي دویم رحمتونه د الله داسې دي چې شکل یې مهربانه نه دي شکل یې تکلیف دی د تکلیف شکل دی لکه بیماری تکلیف راشي بیماری راشي د دې شکل چې دی د بیمار رحمت نه دی خدام رحمت دی رب نعمتن فی صورت نقمتن ډیر نعمتونه د تکلیف په شکل دي لکه حدیث کې راځي ما یرید الله به خیرا یصب منه چا د چې الله د خیر رسول اراده وکي هغه ته مصیبت ورسي مصیبت به ورسي دا تکلیف د الله رب العزت یو مهرباني وا دا د الله رب العزت یو رحمت خو شکل چې کمنو هغه د تکلیف وو مولانا سیندی رحم الله ذکر کوي چې دوه رحمتونه دي یو رحمت د موري او بل رحمت د پلاری او د استادي مور داغي دا شوقي چې بس دې بچی ته مې په الحال راحتي بس دته تکلیف نه وي تعلیم چرته جمعې په شپه کور تلاړ شي او سهار پاسینا نو پلار ولله تور کې پاسه دی مور یو ته فریدا ټوله ته مدرسه کې کړی خیر دی مور هغه تکلیف نه برداشت کوي وقتی تکلیف پلار وای وقتی تکلیف دې برداشت کی او چر روان وقتی کمال ته ورسي پلار سپېړه وباسي د پلار سپېړه رحمت ته د استاد راټل د استاد سپېړه رحمت ته ولطمه استادی فی خدی و وجهی احب الی من شرب الرحیق د استاد سپېړه د استاد راټنه احب الی من شرب الرحیق دا مې شراب ډیر خوختي الی کمال تر سي دا یو چې دا الله د یو رحمت مظهر دی او دا بل د الله د بل رحمت مظهر دی دا الله یو قسم رحمتو چا په لحال تا ته خوشحالي شي او به اوس کا ډوډۍ اوخرا نور دی باران دی دا الله یو قسم رحمتونه دي د دې شکل هم نه مهربانه دي دویم او وای پاس او د سوکا پروژو نیوا احکامات راشي تشریعیه اساق راشي جهاد وکا خپل طبیعت پریدا بیماری رااله صبر وکا تاوان راغی صبر وکا دام د الله رحمتونه دي دا الله رحمتونه دي په دې شکل له مهربانونه دي مولانا رومي ذکر کوي نا خوشی تو خوشبو اکبر جانمن نا خوشی تو خوشبو اکبر جانمن دل فدا یار دل رنج جانمن نا خوشی تو خوشبو اکبر جانمن دل فدا یار دل رنج جانمن سخت فیصله زمانی ری خوخی دی سخت فیصله بیمارای تکلیفونه دا زمانی خوختی نا خوشی تو خوشبو اکبر جانمن دل فدا یار دل رنج جانمن دا آغا ذاتنا زما زړه قربان چې هغه زما زړه له تکلیف ورکړي ځکه دا تکلیف زما ترقی ده قران کریم کې وایي انما العسر یسرا انما د دې زمونږ ذهن ته دارا دي چې لکه خوشاله نفس الله را تراولي دا ماحول کې بعدو دي دلته خو ماحول ما خو برکته وي تاسو وايي مقارنت زمانی چې په کم ټیم کې تکلیف ته په اک ټیم کې خوشحالي ده او چې کم رستو ده غت بل آیات ته سایجعل الله بعد عسر یسرا تکلیف په سیمه الله خوشحالي راولي تسلی ساته هغه جدا ده دا یا جدا ده انما العسر یسرا یقینا تکلیف په ټیم کې دې سره برغه خوشحالي ده یو د تکلیف چې څنګه تاسو ملاو شو دک سره جوخ اجر لیکل شو او هغه اجر د تکلیف نه ډیر بهتر دی دویم د تکلیف په ټیم کې د زړه الله ته یو आवाज وته او د انسان د روح تعلق او د زړه تعلق
چې تکلیف کې څنګه الله سره جوړیږي نو دا سه پراحت کې نه جوړیږي پراحت کې نه جوړیږي چې تکلیف وي مصیبت وي د څنګه په اخلاص دوا غواړي او څنګه په اخلاص الله ته توجه کوي نو دا سه په بل ټیم کې نه کیږي دا د الله سره توجه دا الله سره تعلق جوړېدل دي دا یو لوی رحمت دی ځکه مولانا رومي وایي نعلم وترسم که او باور کند نعلم وترسم که او باور کند که از طرفم جور را کمتر کند نعلم وترسم که او باور کند که از طرفم جور را کمتر کند جاړه مومو او یریګه مومو چې اسنه چې زما په جړای اسبارو کی او دا مصیبت رانه لري نه کی دا رانه لري نه کی چتا وی مال خدا جړه خو راکې د دې مصیبت د وجه خود جاړه ما د دې د وجه ته جاړه په هغه ټیم کې الله سره یو تعلق ملاويږي د دې وجه نه یسرن نکره ده نو دوشوي او العسر یو شو اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح رواه نور الانوار نو یو تکلیف دو مصیبت دو خوشاله یو خوشحالی اجر د آخرت دویمه خوشحالی تعلق الهی نو دا مصیبت نه وي دا د الله تر طرف نه وي ضرب الحبیب زبیبو دا محبوب د لاس غزار شوی نصیب ترکی دا وستاره ترقی لپاره دا ترخه د وای دا سار روحاني ترقی وي پکې لکه یو سړی وي او توبه الله دې مالک توبه دا هغه سره مینه او هغه محبوب چې دی هغه دی ونیو او دل شو راوایچو د پاسه پکې ناس بل اورانه هغه ته خدای ته ګور پرې دا اوس ته سوچوکا اسه صفا سوچوکا چې دا لاندې چې کم پروت دی ته دنه تاسو کې ستانه دا سړی پاسي خبره وایي کنه ستانه دې پاسي هغه نه چې څوک پاسي کنه هغه ته دشمن ښکاری خدای دې غر کپړې دې چې لکسات ناس مونږ په خدای نه درو خپل سلطنت باندې سړی وینو سلطنت خولو ناغه سلطنت په مخ باندې خار رااله خاورې پراله ناغه بلوي بیاله تني كنت ترابا نو سلطنت غوسه شو هغه ته وي یقول الكافر یلیتني كنت ترابا اول دا تکلیف د محبوب د الله تعالی غلره دا محبوب د الله څخه تکلیف چي هغه راحت غنل کیږي دا هغه طرف نه راغله ما من الكامل فهو الكامل دا د الله تر طرف نه راغله دا د مربي تر طرف نه راغله دې کې رحمت دي کچرته په دوه ټکو مونږ پوښو یو چې الله زموږ رب دی رضی بالله رب او دویم په دې باندې مونږ پوښو چې الله رب العزت ځنې رحمتونه هغه د مصیبتونو په شکل دي نو مونږ په ژوند کې د هیڅ یو کار د وجه نه پریشان نشو بس تکلیف راته دا الله تربیت غنا چې زما تربیت کې مال روح برابرې ته چل می کړه ډنډې می لړلې مهربانه بادشاہ دی د مهرباني دا زما تربیت کوي ما قبله را سمای ما چرته روح غلط کړی ها زما تربیت کوي او دا الله هر او فیصله رحمت دی مونږ به نه پويګو وزنه رحمتونه دي چې د مصیبتونو په شکل دي نو رحمان هغه دی چې هغه شکلو پر رحمت دی او رحیم چې د مصیبت په شکل دي خدای الله رب العزت ته طرف دي رحمتونه حسابيږي ات کبیا مصائب کی وی مصائب تکوینیه او که ابتلاءات تشریعیه وی دواړه رحمتونه دي ابتلاءات تشریعیه لکه شریعت احکامات دام رحمتونه دي او ابتلاءات تکوینیه چې په بنده باندې بچوان کې امتحانونه راځي تکلیفونه راځي بیمارای تاوانونه دا راځي دا د الله رب العزت رحمت دی دا الله رحمت دی الرحمن الرحیم لوی ځوان علی رحمت ذکر کړی دی چې رحمان چاته وي الذي اذا سئل اعطى هغه ذات چې کله چې وغوښتل شي نور کوي کله چې دنا وغوښتل شي نور کوي او رحیم اذا لم يسأل نو يغضب چې کله چې ونه غواړي نو بیا غوسه کیږي چې کله چې غواړي نو درکړي الرحمن الرحیم چې نو غواړي نو بیا خبر کیږي غوسه کیږي الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب
الله رب العزت نه غواړي الله خپه کیږي او بني آدم نه چې وغواړي هغه غوسه کیږي. الرحمن اذا سئل اعطى الرحیم اذا لم يسأل نو یغضب. الرحمن او مهربان والا، الرحیم او خاص مهربان والا. رحمان مخی کو برحیم باندې، رحمان مخی کو برحیم باندې اشاره د یو آیاتونو برابر والی تا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دویم رحمان مخلوق تویل جائز ندی، رحمان مخلوق تویل جائز ندی. دامو ہے رحمان بابا وی عبدالرحمن بابا فرمائیلی دی ویسا شیخ ابراہیم اللہ وی رحمان بابا نہیں، وی رحمان سنی بابا نہیں. نو عبدالرحمن بابا کی گی، رحمان نہ بابا کی گی. نو عبدالرحمن وایا تش رحمان ویل غلط کی. ذا رحمان اطلاق دا په مخلوق جائز نو نو دای مخی کو. اور رحیم اطلاق کله کله په مخلوق راضی، لکه قران کریم کې وایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دریم د دې وجنه چې مشرکین او صفات د رحمان نه مانو، لکه هم یکفرون بالرحمن وهم یکفرون بالرحمن، او دې انکار کوي د مهربان بادشاہ نام، انکار کوي د مهربان بادشاہ نه. ځان له ثابت کړل کاغه رحمتونه تکوینیو، لکه الرحمن علی العرش استوى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. ځای کړه تار یو څه په مهربانای کې، هر یو څه په مهربانای کې. دویم کاغه رحمتونه تشریعیو، هغه د الله صفات ده. یعنی انسان له داسې قانون ورکول او داسې نظام ورکول چې د هغې د وجې نه په هغې مهرباني شي او دنیا د الله د رحمت مزار شي او د انسان ژوند د مهربانونو ډک شي. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، مهربان بادشاہ خود له قرآن. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. رحمة من عندنا سورہ دخان کی ہوئی رحمة من عندنا كتب على نفسه الرحمة فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. او خاص رحمتونه د تشریع او د جنت هغه چې کدر د الله رب العزت دي او د الله دي. دا ټول رحمتونه الله رب العزت دي، برکتونه ورکون کې الله. المبارک فی کل شیء هو الله. برکت یو هغه ورکولو، دویم لو یولو، دریم فائدې تر رسولو او څلورم فائدہ تر لاسه کولو. نو دې کې رد شرک البرکات هم شو چې مبارک او خیرونه ورکون کې الله دې. نو د برکتونو د وجه نه د غیر د پنوم منښت مکوا. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین. برکتونه خیرونه ورکون کې الله دې. نو د غیر نه منښت مکوا او د غیر نه برکتونه مغواړه. نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالی فرمائل وہی استاد بارکی دامت برکاتهم العالیہ ملکا، دامت فیوزه لکا، ادام ذلہ لکا، مت ذلہ لکا، زید مجده لکا. ودا ملکا چه دامت برکاتهم العالیہ. ذکر برکت یو مبنی للفاعل لے او بل مبنی للمفعول لے. مبنی للفاعل یعنی برکت ورکون کې صرف الله دی. دویم چې چاله برکت ورکړی شي راګړ چې زونوي استادوم کې دی شي، زمکوم کې دی شي، بارانوم کې دی شي، جمعاتوم کې دی شي، بیت الله هم کې دی شي. دا دې کومنو مبنی للمفعول دی. خو تا برکاتهم وي
نو دا د برکت اضافت فاعل ته کوم مفعول ته نو دې کې دا احتمال لري ته مفعول دالي چې دل الله کوم برکتونه ورکړي دي هغه دی الله همیشه وساتي او په دې معنی ټیکوا او کې دې چې څوک دا وایي چې دا استادوم برکت اچول شي او برکت ورزول شي دا دینه د غلطی معنی وهم دي غلطی معنی وهم دي د دې د وجنا دا ټکه ملي قرار آینا کې موهوم غلطو د دې ټکی نه ځان وساته الرحمن الرحیم چې هر کله برکتونه او فائدې درکوونکی الله دی نو الحمدلله صفاتونه ټول الله دی چې برکتونه الله درکې فائدې الله درکې د اولوہیت صفاتونه ټول چاو معنا الله معنا الرحمن الرحیم عام او خاص مهربانا واخر دعوانا